أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. په مخکې آیاتونو کې د دوو حکمونو ذکر وشو چې د اصلاح د معاشرې دپاره ذکر کېدل. په 14 احکامو کې دا دریم حکم ذکر کړي، اعطاء المهور، مهرونه ورکړي زنانو له د سر د معاشرې اصلاح راځي. که چېرته هغوی تاسو له په خپله خوښه د دې مهر نه څه شی درکوي هغه بیا جایز دی. ورپسې دویم آیات کې څلورم حکم د هغه 14 حکمونو نه ذکر کوي چې په معاشره کې د چاروري یا داسې یو رشتہ داری چې هغه د مال په اصلاح باندې نه پوهیږي نو هغه له مالونه مه ورکوي، او د هغوی مالونو باندې تاسو ذمه دار یې. نو چې تاسو ذمه دار شوئ هغوی له به په دې مالونو کې رزق ورکوي، جامه جوړه به له ورکوي، او چې قمقل شو یا لیونی شو یا ساده شو نو د هغې مطلب دا نه دی چې ته به یې رټې، بلکې وقولو لهم قولا معروفا. نو اول دریم حکم ذکر کوي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، او ورکوي زنانو ته مهرونه د هغوی نحلتن په خوشحالۍ سره. فإن طبن لكم عن شيء منه، که وبخي دی تاسو ته عن شيء څه شی منه د دې مهرونو نه نفسا په خوشحالۍ د زړه سره، نفسا یعنی ای عن طیب نفس، فکلوه خورئ دې لره هنیئا مبارک مریا هضم کیدونکې. مطلب دا دی چې تعالی پکې الله برکت واچي، او حرام چې دی د حرامو هضمول دا ډېر زیات ګران کار دی، نو مریا هضم کیدونکې به. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، او مه ورکوئ بېوقوفانو ته مالونه د هغوی التي آغا جعل الله لكم قیاما چې ګرځولي یې الله تاسو په هغې باندې قیاما ذمه دار. ورزقوهم، او رزق ورکوئ دی له دی ته په دې کې فیها په دغه مالونو کې، وکسوهم، او جامې وله ورکوئ. وقولو لهم قولا معروفا، او وایي دی ته وینا ښه. اوس بل حکم ذکر کوي، هم دغه مخکینی حکم سره دغه څلورم حکم کې په یتیمانانو باندې امتحان وکړي کله چې دی بلوغ ته ورسیږي، او څه پیسې وله ورکه چې ورشه بازار کې سودا وکړه. نو که چېرته هغه د مال په اصلاح باندې پوهېدو، د مال اصلاح یې کولی شوه، نو هغه د هغوی مالونه دي هغوی له یې ورکوي. دا نه چې د یتیم مال هغه په تیزی او په جلدی سره سړی خوري د دې د یارې نه چې دا یتیم رالوی شو بیا به زما نه د خپل مال تپوس کوي. او کم سړی چې مالداري د یتیم د مال نه د ځان وساتي، او کم سړی چې غریبي که هغې خوري هم د یتیم مال، نو د شریعت د قانون مطابق به خوري، چې د شریعت کم قانوني د هغه قانون مطابق به دا مال خوري. لکه تجارت کوي نو تجارت په کې مضاربت به کوي، نیمه ګټه به د یتیمي نیمه ګټه به د دی، او راس المال هغه به په خپل ځای باندې پاتې. او کله چې ورته مال ورکې نو د شریعت قانون دا دی چې ګواهانو نیسي په دې مال ورکولو باندې، چې سبا له په مال ورکولو کې مشکلات نی چې زما د پلار نه مال ښه پاتې شي او تا راله خراب راکړو،
وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح او امتحان کوي په یتیمانانو باندې حتی تر دې پوري اذا بلغوا النکاح کله چې رسیږي د نکاح ته فإن آنستم منهم رشدا کچرته ولید تاسو د دین او خياري فادفعوا الیهم اموالهم نور کې دي تمالون د دی ولا تاكلوها اسرافا وبدارا او مخرج دی مالون لا اسرافا فزیاتی سرا وبدارا او زر ان یکبروا د دې د وجنه چې دی بلوي شي ومن کان غنیا فلیستعفف او څوک چې به حاجت مالداری فلیستعفف نزان دی وساتي ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج فلیاکل بالمعروف نو دی خوري دی مال را په قانون د شریعت باندې معروف په ښه طریقه باندې فاذا دفعتم الیهم اموالهم کله چې ورکوي تاسو دیت مالونه د دی فاشهدوا علیهم گواهان نسی په دی باندې وکفا بالله حسیبا او کافی دی الله حساب کوونکې واخر دعوانا